نو الله رب العزت څه وکړل؟ نو اولنې حکم دا بیان کو چې تاسو څه شی کوئ خپل بچي د ویرې د وجې نه د خوراک د ویرې د وجې نه مو وجنئ چې یاره دې له به رزق څوک ورکوي. نو رزق ورکوونکي وعده خو صرف الله کوي چې الله رزق ورکوي. دویم الله وی ولا تقربوا الزنا، تاسو زنا مه کوئ ځکه چې دا زنا چې کومه دا ډېره فاحشه او بده او خرابه لار ده چې به دې ورځئ. دریم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، تاسو مه وجنئ نفس لره، هغه نفس لره حرم الله چې الله تعالی حرام کړی دی الا بالحق، مگر په حق سره. حق څنګه؟ حق دا دی چې یو انسان دی هغه شادي شوده دی چې هغه زنا وکړه او په سره د ګواهانو په باندې دا خبره ثابته شوله، نو بیا ستاسو لپاره جایز دی بس هغه مانګ. یا یو سړی راولګېدو ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. ګوره ومن قتل او څوک چې قتل کړی شو مظلوما او دا مظلوم فقد جعلنا بداقي سره وکړو موږ لوليه وارثانو ته سلطانا قوت، نو فلا يسرف في القتل، نو بیا دې زیاتی نه کوي په قتل د دې کې. ولې؟ داسې مطلب دا دی چې یاره ستا پلار چې کومه دی یو پلانکي وجلی دی، یو سړي وجلی دی، نو داسې به وکړي چې الله تعالی د دې خبرې اختیار درکړی دی چې ته به ورشي او هغه سړی به څه شي هغه به وژني. داسې به نه کوې چې د هغه زوی دی ګیر کو هغه وژني یا د هغه ورور دی ګیر کو هغه وژني. الله وایي فلا یسرف فی القتل، د دې په وجه به ته بل سړی نه وژني، غیر قاتل به نه وژني. یوه مسله. دویمه مسله دا ده چې ستا نه وجلی یو دی او ته ترې وژني پنځه، دا فلا یسرف فی القتل، نو ته به زیاتی نه کوې. ګورې انه بشکه کان دی منصورا، بیا مدد کولی شي د دغه سړي په چا باندې چې ظلم وشو، په چا باندې چې زیاتی وشو. ګوره دې زیاتی وکړو دې ظلم وکړو خو تی ولې کې. الله وی ولا تقربوا مال اليتیم. دویمه بله مسله را ذکر کوي چې تاسو مه نږدې کېږئ مال د یتیم ته الا بالتي هي احسن، مګر دا چې په ښایسته طریقې سره یې. ښایسته طریقه څنګه ده؟ ښایسته طریقه دا ده چې اوس مثال کې د یتیم مال ستاسو در سره دی او دا یتیم ستا سره پاتې کېږي، نو بیا د یتیم د مال نه په یتیم باندې خوراک کولی شي، تعلیم تربیت کولی شي. که ته چېرته خوارې فقیرې نه یې درته ځان نیم ترې لګولی شي، خو په طریقه باندې ښه، داسې نه چې بس مثال کې بس لمن دی ورته خوراک کړي چې یاره دا چې غټېږي موږ به ټاکوالی ټول مال، نه داسې نه. حتی یبلغ اشده، تر دې پورې چې دا خپلې ځوانۍ ته ورسي. واوفوا بالعهد، او بله مسله تاسو پوروالی وکړئ په خپلو وعدو باندې. الله رب العزت چې کومه دی ستاسو سره کومه وعده کړې ده نو هغه پوره کوئ. ولې؟ ان العهد کان مسئولا، بېشکه دغه وعده د دې به تپوس کولی شي. نو الله رب العزت به ګوره ستا نه د خپلې وعدې تپوس کوي. یوه چې الله ستا ته کومه وعده کړې. دویم چې الله رب العزت چې کومه دی تا د یو چا سره وعده کړې او دغه وعده دې خلاف ورزي دې وکړه، نو د دې به هم الله تپوس کوي، بل حکم متوجه کوي. واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس، په پوروالی وکئ په کیل سره. اذا کلتم، کله چې تاسو وزن کوئ، وزنو وزن کوئ، بالقسطاس په تله سره، المستقیما، نو برابر او سمه تله رالی کا. ذالک خیر، دا کار چې کومه دی غوره دی. واحسن تقویلا، او دا ډېر زیات ښایسته دی په لحاظ د انجام سره، ډېر زیات ښایسته دی ښه. ولا تقف ما لیس لک به علم، تاسو مه ورپسې کېږئ مزه په هغه څه بسې چې لیس لک به علم، چې ستاسو دپاره په هغه باندې څه علم نه وي. ان السمع والبصر والفؤاد، بېشکه اورېدل ستا، لیدل ستا او زړه ستا. وکل اولئک، او هر یو د دې به چې کومه کان دی عنه، د دې نه مسؤولا تپوس کړی شوی. نو الله رب العزت د قیامت په ورځ باندې څه شی کوي؟ د انسان نه د دې شیطانو په باره کې تپوس کوي. سترګې مې درکړي وې څنګه دې استعمال کړي، غوږونه مې درکړي څنګه دې استعمال کړي، د زړه نه دې څه کار اخیستی و ښه، نو د ټولو خبرو تپوس به کېږي. ولا تمشي فی الارض مرحا، انسان ته یو ناشنا اعلان ذکر کوي. انسان ته وایي ولا تمشي، ته مه ګرځه، فی الارض په ځمکه کې، مرحا په تکبر او غرور سره. ولې؟ الله رب العزت وایي که نه ستاسو معاشره چې کومه ده دا ټیکېږي به دې خبره باندې چې تاسو څه شی وکئ؟ عاجزي وکئ، انکساري وکئ، د الله تعالی د احکاماتو د لاندې زندګي تېره کوي. نو ولا تمشي، تاسو مه ګرځئ فی الارض په ځمکه کې، مرحا په تکبر سره او په غرور سره. ولی؟ الله و انک لن تخرق الارض، بشکه ته نشي اغشلولی د ځمکې لره، ولن تبلغ الجبال طولا، او نشي رسېدلی دي غرونو ته په اوږدوالي کې. انسان ته به څه وایي؟ ته څه شی یې چې ته دونه تکبر او غرور او په ناشنا انداز سره ګرځې؟ کل ذلک، هر یو کانه
دے دا خراب کاره سیئو بد دے دا کارونه عند ربک پنځ در رب ستا مکروهن او دا نه فرمانی دا او بد دي کا ولی چې الله رب العزت تا دا وای دا کار مکوا دا مکوا دا هغه نه تمنه کیږي ذالک دا مما دا اغسنی او حینا الیک چې وحی کوي ربک الیک تا ته ربک ربستا من الحکمت د حکمتنا ولا تجعل مع الله الها اخر او تاسو مگر دوی دی الله تعالی سره اله بل اله د الله سره مدا ولی فتلقاو بغرز ولی شی پی جهنم بجهنم کی ملوما ملامت کړی شوی مدحورا مستړی شوی الله رب العزت بچی ګمرتا بل شو کی اخیری نتیجه بدای چې الله رب العزت بتا دغه جهنم ته ورواچي او په جهنم کې به الله رب العزت تعالی د دین آشنا واجبان د ځواني عذابونو سزا درکړي